الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا حي الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. يا رب لك الحمد كما ينبغي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضواك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا والحقنا بالرفيق الأعلى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا عندك وليجا واجعلنا عندك زلفى وحسن مآب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تب علينا قبل الموت. اللهم اغفر لنا قبل الموت. اللهم ارحمنا بعد الموت. اللهم لا تعذبنا بعد الموت. اللهم لا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. یا الله زمون دا ستړي قبول کی. یا الله زمون دا روزي تراوی او دا ټوټه پوټه عبادت زمون قبول کی. الله زمون دا ټول تقصیرات معاف کی. یا الله آخر خاتمه زمون دا ټول په خیر سره وکي. یا الله د دواړو جهانو خیر مونږ ټول لرا کی. د دواړو جهانو ذلت او رسوایی نه بچ کی. د ریا د عبادت نه، تکبر نه، عجب نه، فحاش کارونه مساتی. غیبت نه، غیبونه، چغلی نه، دروغ نه مساتی. قتل نه، خودکشی د مرګ نه مساتی. یا الله خودنمایی نه، خودپسندی نه مساتی. یا الله ټول حاضر جمع وبخي. یا الله مونږ دا قرآن پاک یا الله پتراو کې ختم کو. یا الله کدی کې مونږ څه غلطی شوي، کوتاهی شوي، زور زیر کې هر کې مونږ څه کوتاهی شوي، یا الله مونږ ته معاف کړي. یا الله څنګه چې د قرآن حق ته هغه شان مونږ ادا نه کړی شي، یا الله مونږ باندې رحم وکړي او زموږ دا ټوټه پوټه عبادت قبول کړي. الله مونږ سره د رحم معامله وکړي. یا الله مونږ کې اخلاص پیدا کړي، مونږ کې للهیت پیدا کړي، مونږ کې خشوع خضوع پیدا کړي. یا الله د نفاق د خشوع نه بچ کړي. یا الله د دواړو جهان خوشحالۍ مونږ لرا کړي، د دواړو جهانو ذلت او رسوایی نه بچ کړي. یا الله مونږ داسې حال کې مرګ راولي چې ته رضایې، داسې حال کې مرګ مونږ مه راولي چې ته نارضایې. یا الله مونږ داسې حال کې مرګ راولي چې ستا په ذکر سره زموږ دا ژبه لوندی. یا الله ټول امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بخښنه وکړي، د ټول امت ګناهونه معاف کړي. یا الله اسلام غالب کړي، کفر مغلوب کړي، دین د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله دنیا کې روښانه کړي. یا الله زموږ د ملک امن او خوشحالي راولي. یا الله دا بدمني ختمه کړي. یا الله زموږ ټول خیر نصیب کړي، زموږ د ټولو جولو کې خیر واچي. سره مسلمانان بیماران دي، کورونو کې دي، اسپتالونو کې دي. یا الله د ټولو شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي. یا الله چا باندې قرضونه دي د قرض خلاص کړي. یا الله چا په کورونو کې څه پریشانۍ دي ختم په وسیله باندې یا الله دغه ټول پریشانۍ ختم کړي. یا الله مړه مسلمانان ټول بخي، قبرونه د انوارو ډک کړي. یا الله ته زموږ رضا شي. یا الله موږ دا روزي تراوی په خیر او عافیت سره تیر کړي. یا الله تعالی د فلسطین او د غزه مسلمانان سره امداد وکړي. یا الله د هغې مسلمانان سره امداد وکړي، مجاهدین اسلام سره امداد وکړي. یا الله د مدارسو او یا الله د دینی جماعتونو یا الله ټولو یا الله ته حامی و ناصر شي. الله زموږ د ټولو حامی و ناصر شي. یا الله موږ خپل ځانونه تا ته سپارو، ته زموږ حافظ ناصر مددگار شي. یا الله موږ نفس او شیطان ته مه سپارئ، موږ خپل ځانونه تا ته سپارو. یا الله موږ د خپل رحمت په لمن کې راونغاړئ. یا الله د عرش مولا پورې موږ کلا تاو کړي. یا الله آخر خاتمه زموږ د ټولو په خیر سره وکړي. وخت زنګدن کې دا پاک کلمه د ټولو مسلمانانو سره په ژبه باندې جاري وساتئ چې لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. محمد زمان هاتم ها زبر صحیح وسته چوستا غدنا دا وخت اوس السلام علیکم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما ډیرو قدرمند مسلمانانو حاضرینو، د ډیر لوی د خوشحالۍ موقع ده چې الله رب کائنات د رمضان المبارک په دې بختوره میاشته کې موږ ته قرآن ته د ودرېدو او بیا د قرآن د ختم مجلس ته د حاضرېدو توفیق راکړو. ځکه په دنیا کې انسان هر یو نیک کار چې کوي دا د الله په توفیق او د الله په فضل باندې کېږي. انسان په خپل محنت او په خپل کوشش باندې اسم نشي کولی تر کومې چې د الله فضل ني، او هغه انسان ته الله د نیکۍ توفیق ورکوي چې کوم انسان د الله خوښي، چې کوم انسان د الله محبوب نو هغه خپل ځان ته ودروي، هغه انسان ته دا توفیق ورکوي چې د هغه تندې الله ته په سجده باندې ولګي او د الله بړائی بیانوي چې سبحان ربي الاعلى، الله پاک ته ډیر لوی ذات نو زما الله لږ پاکی دا چې د قدرتونو د برتریت او د اعلی مرتبه مالک دی. نو چې کم انسان هغه الله ته ودرېږي او بیا د الله کلام چې کوم دی هغه د الف نه واخله تر والناس پورې پوره واوري که نه، دا ډېر لوی خوش قسمته انسان دی. ځکه حدیث کې راځي د دواړو جهان مبارک سردار ارشاد فرمایي القرآن حجت لک او علیک، دا قرآن یا ستا دپاره د الله په بارګاه کې حجت دی او یا پتا باندې حجت دی. نورونو دا قرآن د هغه چا دپاره به د الله په هغه ورځ باندې شفاعت کوي چې قرآن کې الله ارشاد فرمایي چې یومئذ لا ینفع مال ولا بنون، چې انسان ته به نه مال فایده ورکوي، نه به ورته اولاد فایده ورکوي، نه به خاندان په کار راځي، نه به بادشاهت په کار راځي. الله به اعلان کوي لمن الملک اليوم، د دنیا تمام بادشاهان به ولاړي، دا نن چې کوم ځان ته د بادشاهت او د زور او د طاقت نسبت کوي که نه، دغه تمام خلق دی به سترګې ښکته کړي، د الله هغه لوی عدالت کې به څوک خبره نشي کولی. پیغمبران به ولاړي، پیغمبران علما ذکر کوي یو طویل حدیث دی. حضور علیہ السلام ارشاد فرمایي وایي چې کله د قیامت ورځ شي که نه، نو الله به ابتدا کې حساب کتاب نه شروع کوي، نو دا خلق په ټول په جرګه باندې حضرت آدم علیه السلام ته لاړ شي. حضرت آدم علیه السلام ته به وایي چې آدم ته خو خلیفة الله فی الارض وي، ته ابو البشری، الله د انسانانو دا چې کومه د نسب دا سلسله ده دا ستاسو نه روانه وه، لہذا تاسو الله ته درخواست وکئ چې الله حساب کتاب شروع کی. حضرت آدم علیہ السلام به ورته وایي چې نه لست له، دا زما مقام نه دی، ما په دنیا کې یو درې خبرې کړې وې، الله ما ته چې کوم حکم کړی و د هغې حکم خلاف ورزي مې کړې وه، په جنت کې هغه میوه مې خوړلې وه، زه الله نه ماله حیا راځي، الله نه ماله شرم راځي، زه به الله ته څنګه درخواست کوم؟ لاړ شئ حضرت نوح نبی الله څخه، خلق چې حضرت نوح نبی الله څخه راشي که نه، هغه ته به درخواست کوي چې الله ته د الله ته درخواست وکوي چې الله حساب کتاب شروع کړي. علما ذکر کوي حضرت نوح علیه السلام هغه به درخواست په دې انداز کې وکړي چې صاحب زه دا تاسو چې کوم درخواست ما ته راوړی دی زه د الله په بارګاه کې سوال نشم کولی، ځکه وی الله ماله چې کوم د دعا د قبولیت موقع را کړې وه، وی هغه ما د خپل امت ته هلاکت دپاره الله ته مې دعا کړې وه هغه ختمه شوې ده، وی زه بار بار د الله نه په غوښتو ماله شرم راځي. حضرت ابراهیم خلیل الله څخه لړ شئ، خلق چې حضرت ابراهیم خلیل الله څخه راشي که نه، نو علما ذکر کوي ابراهیم علیه السلام ته به درخواست کوي چې یا ابراهیم خلیل الله، الله خو تاسو ته ډیر لوی مقام درکړی دی، د انبیاو سلسله چې کومه ده د ابراهیم خلیل الله نه بعد چې کوم ده هغه د ابراهیم خلیل الله په اولاد کې راغلی ده. د الله نه سوال وکړي چې الله حساب کتاب شروع کړي.
ابراهیم خلیل الله به ورته وایي چې زه الله ته درخواست نشم کولی، زه الله ته سوال نشم کولی، ځکه وی درې خبرې ما داسې کړي دي چې اگر چې هغه په اصطلاح د علماو کې هغې ته توریه ویلی کېږي، وی زه الله ته نشم ویلی، زه درخواست نشم کولی. تاسو لاړ شئ حضرت موسی کلیم الله څخه. موسی کلیم الله به هم دقسې ورته عذر پیش کړي چې زه درخواست نشم کولی. حضرت عیسی روح الله څخه لاړ شئ. خلق چې حضرت عیسی علیه السلام څخه راشي که نه هغه به ورته عذر پیش کړي چې زه دقه درخواست نشم کولی. تاسو لاړ شئ چا څخه؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه. حضور فرمایي وایي دا خلق په د محشر په میدان کې دومره تنګي که نه دا تمامو انبیاو باندې به وګرځي. اخره کې چې کله ما څخه راشي که نه ما څخه راشي او ما ته درخواست کوي نو درخواست په دې انداز کې کوي. دا خلق په وایي چې ای د الله حبیبه الله ته درخواست وکوي چې الله حساب کتاب شروع کړي. خیر دی مونږ ته د عذاب میلو شي، مونږ ته د تکلیف میلو شي، خو چې دا د هولناک منظر د قیامت چې دی چې دا ختم شي. حضور علیه السلام ارشاد فرمایي وایي زه به الله ته د عرش ته لاندې په سجده باندې پرېوځم او یو ډېره اوږده سجده به وکړم او د الله هغه تعریفات د الله هغه محامد به ویم چې تر ننه پورې زما په ژبه باندې هغه تعریفات او هغه محامد نه دي راغلي. بیا به د الله د طرف نه راته حکم وشي چې ارفع رأسک یا محمد صلی الله علیه وسلم. اے محمد اے زما حبیبه دا سر دې پورته کا چې څه سوال کې هغه بدله درکوم، چې د چا شفاعت کې د هغه شفاعت بدله قبلوم. حضور وایي چې څنګه سر را پورته کم که نه الله ته به ړومبی درخواست کوم یا رب امتی، الله زما امت د دې محشر په دې ګرمۍ کې په دې سخت میدان کې ولاړ دي، الله زما امت کمزوری دی، الله زما امت سره د رحم معامله وکړه. دویم د هغې نه بعد به الله ته سوال کوم چې الله حساب کتاب شروع کړه. نو ګورې حضور چې څنګه د سجدې نه د قیامت پرست سر راپورته کي لومبی به زما او ستا په باره کې الله ته درخواست کوي زما او ستا باره کې. نو بیا وایي چې کله الله ته درخواست وکړم چې الله حساب کتاب شروع کا وی الله به راته وایي چې یا محمد صلی الله علیه وسلم د چا نه حساب شروع کوم؟ حضور وایي زه به داسې ښي طرف ته وګورم حضرت ابوبکر به ولاړي، ګس طرف ته چې وګورم حضرت عمر به ولاړي، وی زه به حضرت ابوبکر د لاس نه ونیسم په مخ کې به یې راښکم الله ته به یې مخکې کوم. حضرت ابوبکر صدیق په به یې ځان وروستو راښکي چې یا د الله حبیبه ما الله ته مه مخامخ کوم، د الله حبیبه ما الله ته مه مخامخ کوم، ما سره څه عمل نشته. هسې نه که زما باره کې الله د جهنم فیصله وکړه که نه د الله حبیبه هسې نه ستا د امت ړومبۍ پوړۍ ناکامه نه شي ړومبۍ پوړۍ ناکامه نه شي. حضور به حضرت ابوبکر الله ته مخې ته کي یا الله د ابوبکر صدیق نه حساب شروع کا، د ابوبکر صدیق نه حساب شروع کا. الله چې کله حضرت ابوبکر صدیق وویني که نه حضور فرمایي وایي د الله غصه به یخه شي، د الله غصه به یخه شي. الله به حضرت ابوبکر صدیق ته وایي چې یا ابابکر زما محبوب سره چې د هجرت په موقع باندې ملګری وي، زما محبوب سره چې په غار سور کې ملګری وي، زما محبوب سره چې د هغه په روزه کې ملګری وي، زما محبوب ته په دنیا کې ویلي چې ابوبکر فی الجنه. ابوبکر زه خپل محبوب دروغجن کولی نشم، زه جنت ته کا، زه خپل محبوب دروغجن کولی نشم، جنت ته ځه. نو وروڼو عرض مې ستاسو خدمت کې دا کو چې په دغه رز باندې انبیا به د الله په بارګاه کې درخواست نشي کولی، نه به کوي. په دغه قرض باندې دا قرآن به ګورې زما او ستا دپاره الله ته مخامخ ودرېږي، زما او ستا دپاره به الله ته مخامخ ودرېږي چې الله زه خو د کلام یم، الله زما خو ستاسو د ذات سره براہ راست تعلق دی. الله یا داسې وکړه چې د ځان نه مې دا نسبت کټ کا او که نه خپل کلام مې ګڼې الله څه وکړه زه چې د چا شفاعت کوم الله دی ته بخښنه وکړه. علما ذکر کوي وای په دغه ټیم کې الله به ورته خطاب کوي ای قرآن چې د چا په حق کې شفاعت کې نو د هغه انسان په حق کې به ستا شفاعت قابل قبول وي. حضور فرمایي چې د قرآن شفاعت د الله په بارګاه کې قبول دی.
نو چې قرآن سره یو سړی مینه وکړي که نه نو دغه قرآن به د ده په قبر کې موږ سات ورکوي دا قرآن به د ده په محشر کې هم سات ورکوي او چې د قرآن یارانه د قرآن مینه دې وکړه که نه هغه انسان ګورې د مرګ نه نه یېرېږي هغه مرګ ته خوشحالېږي کتابونه ذکر کوي یو شخصیت تیر شوی دی علي ابن محمد نومې دی علي ابن محمد نومې دی دی چې کله وفات کیږي که نه نو خور ورته د کټ سر ته ناسته راجاړي نو ده چې داسې سترګې راپورته کړي ورته وي ای زما خورې ولې جاړي نن خو زما دپاره د مبارکۍ ورځ ده وی د دې ورځې دپاره خو ما الله ته 15 کاله جړا کړې ده ښه او وی چې په دې کم کټ کې زه وفات کېږم که نه وی په دغه کې کټ کې مې 10,000 بار د قرآن مجید ختم کړی دی ښه 10,000 ځله مې وی قرآن چې کوم دی هغه په دې کمره کې په دې کټ کې ختم کړی دی وی خور ماله مبارکۍ راکولو ورځ ده نن د دې ورځې مې وی انتظار کو ښه نو چې د چا ګوره د قرآن سره مینه وي هغه د مرګ نه نه یېرېږي هغه مرګ ته خوشحالېږي ځکه هغه ته پته ده چې قرآن به د الله په بارګاه کې ولاړ وي ما به خلاصوي د الله د عذاب نه زما به شفاعت کوي ما به د الله د غصې نه بچ کوي نو چې یو انسان د قرآن له مینه ورکړي که نه نو قرآن به دله په سخت ځای کې مینه درکوي بیا ورونو قرآن ته ودرېدل دا ډېر لوی خوش قسمتي ده ډېر لوی سعادت دی چې کوم انسان الله قرآن ته ودروي که نه دی په دې انسانانو کې د الله ډېر خوښ دی ښه ځکه انسان مونږ خپل معاشره کې خپل منځ کې دی لږ سوچ وکړو مونږ هغه چا سره خبرې کوو چې کوم زمونږ خوښ وي او بیا د مینې د محبت خبرې مونږ هغه چا سره کوو چې کوم زمونږ زړه ته نږدې دا قرآن ګورې د الله خبرې دي ښه دا قرآن د الله خبرې دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو جزیه لیکلې ده وایي که چېرته یو سړی په مسجد کې وي د قرآن تلاوت کوي که نه او د تلاوت ختم کو د مسجد نه دی بهر ووتو چا ته تپوس وکړو چې هلکه څه دې کول او دی ورته وایي چې ما د الله سره خبرې کولې وی که چېرته دی په دغه کې خبره باندې قسم وخوري نو دی په دې خپل قسم کې صحیح دی دی په خپل قسم کې حانس نه دی ولې دا د الله کلام دی که نه نو د الله خبرو د الله کلام هغه اورېدل او بیا هغه چې کوم دی هغه د الف نه واله تر والناس پورې چې کوم دی نو پوره د هغې هر یو حرف ادا کول دا ډېره لویه خوش قسمتي ده ښه نو ورونو الله زمونږ ستاسو باندې د رمضان په دې میاشت کې ډېر لوی احسان وکړه چې خپل کلام ته ودرولو او بیا د رمضان په دې میاشت کې چې د قرآن او د رمضان په آپس کې یو مضبوط نسبت دی ښه یو مضبوط نسبت دی چې مونږه دا باقي ردیم چې کوم دی هغه د قرآن مجید په تلاوت کې د قرآن مجید سره زمونږ ستاسو وابستګي چې څنګه تر اوسه پورې وه چې مخکې دقه وابستګي برقراره وي ښه دا نه ده چې ګینې بس ختم د تراویح وشو مونږه تاسو تراویح هم بس کو مونږه تاسو چې کوم دی هغه قرآن تلاوت هم بس کو داسې به نه کوو ځکه وروڼو تراویح ځان له پوره میاشت کې تراویح کول دا ځان له سنت دی ښه ٹھیک شوا او بیا ختم د قرآن مجید په تراویح کې کول دا ځان له سنت دی چې مونږه تاسو کم از کم چې کم در هغه دا پوره رمضان دا تراویح لازم کو په خپل ځان باندې چې تراویح به نه پرېږدم ختم خو شو خو تراویح به نه پرېږدم او بیا مونږه تاسو چې رچا په مذهب یو علما ذکر کوي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دا دومره عظیم شخصیت وکنه زموږ د اکابرینو ته چې الله دا مقام ورکړی دی د هغې پسې لوی کردار دا و چې د هغې د قرآن سره وابستګي وکړه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علما ذکر کوي وایي بغیر د رمضان نه ماسخوتن منځ چې به یې وکړو که نه او مسجد چې به خالی شو بس الله ته به ودرېدو ماسخوتن په وضو باندې علما ذکر کوي 40 کاله چې کوم دی هغه د سحر منځ کړی دی ګورې ښه د ماسخوتن په وضو باندې په دې کوفه کې یو سړی و هغه لیکلي دي وایي زه یو ځلې چې کوم دی هغه ما نه منځ شوی و وی زه لږ ته لیټ مسجد ته لاړم وی چې مې وکتل یو سړی دی وی هغه څه دی وی هغه چې کوم دی هغه منځ ته ولاړ دی وی قرائت کوي نو وی ما وی چې یاره کیدی شي د دنم لکه زما په شان منځ شوی دی وی زه ورپسې ودرېدم وی چې ودرېدم یو رکوع ووي وی ما وی چې اوس په رکوع له لاړ شي دوی ووي سپارې ووي دوی ووي وی حتی چې 15 سپارې چې کوم دی هغه دی په یو رکعت کې ووي نو رکوع له لاړ
چې دویم رکعت تپاسې ده که نه نو په دې دویم رکعت کې هغه باقي 15 سپارې ووي نو په 2 رکعتو نفلو کې پوره ختم د قرآن مجید وکړه وی چې مخې راواړو که نه وی چې ما ورته وکتل حضرت امام ابو حنیفه وی چې کله دغه ختم د قرآن مجید وکړه که نه وی الله ته لاسونه پورته کړل او وی الله ته دا خپله ږیره چې کوم در هغه داسې ونیسله داسې وی الله ابو حنیفه چې کوم دی که نه ابو حنیفه سره هېڅ عمل نشته الله چې ته به ابو حنیفه سره څه کېنو چې ته به ابو حنیفه سره څه کېنو او بیا د رمضان المبارک په دې میاشت کې به امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله هغوی به 1 شپېته ختمونه به یې کول یو د ورځې او بیا یو د شپې او یو مستقل په تراو کې ښه نو پکار ده چې مونږه تاسو لري د قرآن مجید سره د خپل نسبت او خپل تعلق هم دقسې برقرار وساتو ځکه رمضان کې د رمضان د قرآن سره او د قرآن د رمضان سره مستقل تعلق دی روایاتو کې راځي وایي رمضان چې به رالی که نه نو جبریل امین به حضور څخه ډېر بیا تراته ډېر به تراتو او د راتلو سبب بسو سبب بداو چې حضور علیه الصلاة والسلام ته به علما ذکر کوي څوک وایي چې جبریل امین به چې کوم نه هغه حضور ته به قرآن اورو او څوک وایي چې نه حضور به قرآن وي او جبریل امین به اورېده چې په کم کال باندې حضور د دنیا نه تشریف فرمایي که نه وصال کېدو نو په دغه کال باندې حضور 2 ځله چې کوم نه هغه د جبریل امین سره دور کړی دی 2 ځله د جبریل امین سره دور کړی دی نو وروڼو رمضان الله تعالی مونږه تاسو له راکړی دی چې دا رمضان زمونږه ستاسو نه دغسې تېر نه شي چې په دې رمضان کې مونږ په الله باندې ځان وبخو په دې رمضان کې مونږ داسې اعمال وکړو چې زمونږه تاسو خپل رب رضا کړو او د هغې دپاره بهترینه موقع دا ده د رمضان په اخري عشره کې اعتکاف د رمضان په اخري عشره کې اعتکاف ځکه وروڼو د دنیا د حصول دپاره مونږه تاسو 2 3 کاله څوک چې کم دی 10 کاله پرون را سره یو سړی میلاو شو وی جي 15 کاله مې چې کم دی هغه بهر تېر کړي په یو ټی نه یې ورکوي اړو کلي ته پکې نه یم راغلی د دنیا دپاره وروڼو د 10 ورځې چې کم دی زیات نه زیات 10 ورځې دغه به مونږ الله له ورکو او په دغه کې یو خصوصي انعام د الله د طرف نه د دې امت دپاره دی هغې ته لیلة القدر ویل کېږي لیلة القدر ورته ویل کېږي قرآن کې د هغې تذکره الله کوي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر ورپسې لیلة القدر خیر من 1000 شهر لیلة القدر کې دا عبادت نه دی الله وی د 1000 میاشتو د عبادت نه بیا زیات اجر لري د 1000 میاشتو د عبادت نه زیات اجر دی نو چې مونږه تاسو خصوصا د اعتکاف اهتمام وکړو که کوم انسانانو ته د اعتکاف فرصت نه که نه نو کم از کم هغه دی د دې رمضان په دې اخري عشره کې د شپې چې کم نه هغه د قیام اللیل عادت ته ځان له جوړ کړي کم از کم چې کم نه هغه 4 رکعاته نفل دا د مونږ په خپل ځان باندې لازم کړو ځکه هر سړی پېشمني له پاسي هر سړی پېشمني له پاسي نو چې کم از کم مونږ د رمضان په دې اخري عشره کې 2 رکعاته نفل لازم کو په ځان باندې او بله خبره دا ده د رمضان په دې اخرنۍ عشره کې استغفار دا په کثرت سره ویل ډېر استغفار الله ته کول ډېر توبې الله ته وباسل دغه وروڼو زمونږ ستاسو آینده کال له دا پته نه لګي چې په رمضان کې به یو او که به نه یو د زندګۍ هیڅ اعتبار نشته چې کم از کم دا رمضان مونږ داسې تیر کو چې په الله باندې ځان وبخو چې زمونږ الله زمونږ رب چې کم نه هغه زمونږ ستاسو د مغفرت فیصله وکړي دا رمضان ګوره چې زمونږ ستاسو نه دغسې تیر نشي الله دې مونږ ته په دې خبرو د نیک عمل کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ رب کریم مونږ ټول چې په دې مجلس کې ناست یو الله مونږ ټول ستا ګنهګار بندګان یو الله مونږ ډېر خطاکار یو الله مونږ ډېر سیاکار یو الله مونږ ډېرې غلطۍ کړي دي رب کریم مونږ ټولو ته معافي وکړه الہ العالمین مونږ ټولو ته معافي وکړه الله زمونږ د ټولو د معافۍ د مغفرت او د بخښنې فیصلې وفرمایا
رب کریم دی حافظ صاحب چې کوم قرآن مجید د الف نواله تر والناس پورې اولستو الله تعالی د دې حافظ صاحب دا ستړي قبول کا الله د دې ختم قرآن برکتونه الله دیتا او د دې والدینو قبرونو ته ور رسول کا الہ العالمین د کوم حضراتو چې د قرآن ته ولاړه کړي دا یا د ختم قرآن په مجلس کې راغلي دي الله ټول تخپل رضا ورکا الہ العالمین ټول د دنیا او آخرت خوشحالي ورته نصیب کا الہ العالمین زمونږ د ټول هر یو عمل کې اخلاص پیدا کا الله مونږ د ریا نه وساته رب کریم مونږ د تاڼو تحصیلونو اسپتالونو اکسیډنټونو نه وساته الله مونږ د فتنو د فسادونو د ازمایښونو امتحانونو نه وساته رب کریم زمونږ د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کا الله مونږ په خپلو ټولو غلطو په خپلو ټولو ګناهونو باندې پښیمانه کا رب کریم زمونږ د ټولو د قناعت زندگی نصیب کا الہ العالمین د ګیلو د شکوو د شکایتونو نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکا رب کریم زمونږ د ټولو د چین او د سکون او د اطمینان زندگی نصیب کا اے زور اور الله زمونږ د مسلمانانو کورونو کې اسپتالونو کې څومره مریضان چې دي الله ټولو ته شفا ورکا الله د ټولو د پاره د خپل خپلې لاړې دارو کا الله مرض تا په حکم راځي الله تاسو خو د صحت خزانه هم دي الله د ټولو مریضانو دا مرضونه په شفا باندې بدل کا رب کریم څومره بے اولاد مسلمانان دي الله ټولو ته دیندار اولاد ورکا الہ العالمین څومره مسلمانان د روزګار او د کاروبار په مسلو کې مبتلا دي الله د ټولو مسلمانانو د روزګار او د کاروبار دا تمام مسلې الله په خوشالو باندې بدل کا الله به کور تخپل پراخ کورونه ورکا الله چاته کورونه ورکړي دي الله په دې کورونو کې ورته اتفاق او اتحاد مینا محبت ورورولي پیدا کا الله د مسلمانانو ورورولي قائم کا الله د مسلمانانو سینې د قصد او د کینونه هغه پاکي کا الله تعالی د مسلمانانو پریشانی مصیبتونه چې څومره دي الله ټول رفع دفع کا الله د مسلمانانو قرضې ټولې د غیبونه ادا کا رب کریم خزانه ستا ډکې دي الله تعالی څوک تپوس کولو والا نشتا الله مسلمان د قرض د بوج نه خلاص کا الله څومره ضرورتمند حضرات چې دي الله د ټولو ضرورتونه تا ته معلوم دي الله د دې ختم قرآن په برکت د دې ټولو ضرورتمند ضرورتونه د خپل در نه برابر کا الله د امت مسلمه د ټولو مسافرو حفاظت وکا الله څومره مسلمانان چې بے ګناه په جیلونو کې په قید ومن کې مبتلا دي الله د رهایی انتظام مت برابر کا الہ العالمین څومره د امت مسلمه مړي دي الله ټولو ته بخښنه وکا الله د ټولو په قبرونو په کروڑها رحمتونه انوارات او برکتونه نازل کا د ابرار دی مورکۍ ته دعا وکړي چې الله تعالی ورته مغفرت وکړي الله نورم زمونږ په دې کلي زمونږ په دې محله کې په دې خواوشا کې څومره هم حضرات نارینه او زنانه وفات شوي دي الله ټولو ته بخښنه وکړه الہ العالمین دې احسان لا کاکا جی ته دعا وکړي چې الله تعالی هغوی ته مغفرت وکړي الله یې درجې بلندې کړي الہ العالمین زمونږ د دې مسجد سره چې د چا هم تعلق دی الله که ژوندي دي په عمرونو کې برکتونه واچو الله که مریضان دي شفا ورته ورکا الله که وفات شوي دي قبرونه وله د نور نه ډک کا الہ العالمین دې مجلس کې څومره ملګري راغلي دي الله د دوی د زړونو ټول جایز مقصدونه مرادونه الله هغه وله د خپل در نه پوره کا الله مونږ ته چې چا د دعا ویلی دي یا دې حافظ صاحب ته ویلی دي یا زمونږ په دې مجلس کې نور کم علما دي که عام ملګري دي الله دوی ته چې چا هم د دعاګانو دپاره ویلی دي الله د تمامو جایز دعاګانې قبولې کا الله د تمامو جایز تمناګانې پوره کا الله د تمامو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا الله مونږ ټولو سره د احسان او د کرم معامله وکړه الله زمونږ د دې ملک او د وطن حفاظت وکړه الله زمونږ د دې ملک او د وطن د محافظینو حفاظت وکړه الله زمونږ په دې ملک کې امن و امان قائم کا د بدامنۍ د نا اتفاقۍ نه الله زمونږ د دې ملک حفاظت وکړه الله زمونږ د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کا الله د غزه د فلسطین د کشمیر الله کوم ځای کې چې مسلمانان کمزوري دي ته یې مدد وکړه الله ته حفاظت وکړه د مسلمان د مال او د جان او د عزت حفاظت وکړه الله زمونږ د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کا الله مونږ له خود غوښتلو چل نه راځي رب کریم قسم وغوښتل هغه م راته را نصیب کا الله قسم نه دي غوښتي تا پکې زمونږ دپاره خیر لیکلی دی الله هغه م په خپل فضل و کرم سره را عطا کا الله زمونږ د ټولو دا دعاګانې قبولې کا
الہ العالمین د دې ختم قرآن په دې تقریب کې چې چا څه قسم له خدمت کړی دی الله ټولو ته اجر ورکا، الله جولۍ ولا د خیر نه ډکې کا، الله کورونه ولا د خوشحالو نه ډک کا، الله تعالی زمونږ د ټولو دا دعاګانې قبولې کا. اللهم حسن مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ملګری ټول چې کم دنه هغه ښه په اطمینان باندې کینئ او د جماعت ته آداب و خیال بساتو چې څنګه په اطمینان سره تراویح منځ شو دقسې چې کم دنه هغه په اطمینان سره هر یو د دې محلې که دی که هر یو میلمه دی چاته د تلو اجازت نشته ټولو دپاره اکرام شوی دی انشاءالله. په اطمینان سره برمدې ته لاړ شئ هلته کې چې کم دنه هغه خپل د خدمت چې کوم ملګري دي هغوی به خدمت کوي ټول ملګري بهر او برمدې ته لاړ شئ او ملګري ښه په اطمینان سره کینئ انشاءالله العزیز چې د چا څه قسمت هغه به راته رارسي انشاءالله.